نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. 22 سپارې خلاصه سورت زاریات شروع. الله تعالی په دې سورت کې د ابراهیم علیه السلام کیسه بیان کړه، قوم لوط او دغسې د هغو د عذاب ذکر یو بیان کویه، د نورو قومو باندې کوم عذاب راغلی د هغو انجام ذکر کویه او دغسې وویل چې تاسې هغو ته وګورئ، د هغو له عذابه چې تاسې عبرت واخئ یا فایده واخئ. مخته صورت تور دا 22 سپاره کې ذکر ده، و تور و کتاب مستور. دا تور ټکی راغلی د دې صورت کې ځکه د دې نوم هم صورت تور کېښودلی سو. الله تعالی په دې کې قسم خوړلی ده او د قیامت احوال ذکر کړي دي چې قیامت په دې حالت کې راځي چې د اسمان به پرې سي او دغه غرونه به ریاضه ریاضه سي او بیا به قیامت راسي. مخته د عذاب او د ثواب ذکر کړی ده. مخته الله تعالی په دې سپاره کې د مشرکینو ذکر کړی ده چې مشرکینو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل دا مجنون ده، دا لیونی ده، دا جادوګر ده، ډیر نومان به یې پرېږدل. الله تعالی ورته وفرمایل چې نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو داعي یې، ته خو سم یې. دا نورو داعیانو ته هم پکار ده چې دا خبرې به ده یارې وي، سیاسي ملای عالمي چاته بیان کې خامخا به خلک پسې غیږي، دوی به دا خبرې برداشت کوي. بیا مشرکینو دا ویل چې دا ملایکې د الله تعالی بچی دی. الله تعالی ورته ویل دا څه وړ بې انصافه خبره کوي، تاسې خپل ځان ته بچیانې نه خوښوئ، نو الله تعالی خو له دغسې ذات دوړ ذات ته پاک ده، تاسې د الله تعالی بچیانې څه وړ جوړوئ؟ دا خبره څرنګه پورې تړئ؟ الله تعالی په دې باندې رد وکړئ. په اخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی تسري ورکړه چې ته مه غمزده کېږه، فانک باعیننا، ته خو د موږ په نګراني کې یې، ته خو د موږ په ساتنه کې یې. اخر ته دعوت ورکوه، اخر انجام به د دوی که نه ومنل انجام به بدي. صورت نجم په دې سپاره کې مخته ذکر شوی، والنجم اذا هوا، د ستوري ذکر نجم ستوري ته یایي، نو له دغه نجم ټکي چې د دې صورت نوم کېښودلی سو. په دې صورت کې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت، د صداقت، رښتونیوالي بیان یې کړی ده او الله تعالی وفرمایه تونی سړی ده، صادقه سړی ده او دا کومې خبرې چې کې دا د الله تعالی له طرفه وحی راځي، لہذا تاسې دا مه یئ چې دا درواغ دی. بیا الله تعالی د معراج د سفر معجزه بیانه کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمانو په سفر تللی او الله تعالی خپلې نښانې ورښکارې کړي دي. بیا مشرکینو مذمت الله تعالی په هغو باندې رد وکړو چې توحید بیان یې وکویه. ارایت اللات والعزا، مشرکین لات او عزا عبادت کې دا څه خراب تقسیم دی کړی دی چې لات او عزا چې خدایونه جوړ کړي دي. الله تعالی هغه ذات ته چې د هغه په اختیار کې دا ده چې څوک وخندوي، د هغه په اختیار کې دا ده چې څوک وزړوي. الله تعالی په اختیار کې مرګ ده، د الله تعالی په اختیار کې ژوند ده، د الله تعالی په اختیار کې دا ده چې چاته نر زوی ورکړي، نر اولاد ورکړي. د الله تعالی په اختیار کې دا ده چې چاته یو بچی ورکړي. لہذا دا هر شی د الله تعالی په قدرت کې دی. تاسې خراب تقسیم ده چې تاسې لات او عزا یو بل خدایونه هم جوړ کړي دي. شرک مه کویه، الله تعالی چې عبادت دی الله تعالی عبادت وکړئ، الله تعالی ته صرف سجده کېدئ، له هغه جې وغواړئ. مخته صورت قمر ذکر ده. صورت قمر ته قمر ځکه یایي وانشق القمر چې قیامت کله راسي د سپنګۍ به ټوکړې ټوکړې سي، قمر ټکی راغلی ده، نو د دې صورت نوم هم ځکه صورت قمر کېښودلی سو. الله تعالی دلته د مؤمنانو دپاره خوشحالي ذکر کړه چې د هغو انجام به ډېر ښه. د مشرکینو دپاره الله تعالی وعید ذکر کویه چې که یې نه ومنل د دوی دپاره به عذاب وي، انجام به یې ډېر زیات بد وي. بیا د نوح علیه السلام قوم ذکر وکویه، قوم عاد، قوم ثمود، د هغو د انجام د سزا ذکر یې وکړو چې له دې چې تاسې هم نصیحت واخلئ. بیا یې وفرمایل ولقد یسرنا القرآن فهل من مدکر، دا قرآن ډېره اسانه ده، څوک چې د نصیحت په نیت باندې قرآن اوري نو الله تعالی هغه ته دا قرآن زده کوي. دا یاد وساتئ قرآن مجید کې عقاید، احکام، معاشرت، اخلاقیات، معاملات دغو شانو ذکر ده. نو د دغه باندې ځان پوه کول دا خپله نه، د یو استاد ته هم ضرورت لري چې استاد ته سړی ویایي، یو عالم ته سړی کیني
د دې مطلب دا نه ده چې قرآن مجید باندې خپله پیدل اسان دي، بلکې د دې زده کړه هم پکار ده چې سړی زده کړه وکړي. مخته سورت الرحمن ذکر شو، الله تعالی په دې سورت کې الرحمن علم القرآن، د دې سورت ځکه سورت الرحمن نوم کېښودلی سو. الله تعالی په دې سورت کې د نعمتو ذکر کړی ده، د جنت ذکر کړی ده، او تر ټولو غټ نعمت ذکر د قرآن مجید ذکر شوی ده. دا سپنګۍ په اسمانو کې سترګه ستوري، الله تعالی د دغو نعمتو ذکر وکړو. بار بار یې وفرمایل فبأي آلاء ربکما تکذبان، تاسو به د الله تعالی د کوم نعمت نه منئ، کوم نعمت به تاسې پرېږدئ، له کوم نعمته به تاسې سترګې پټوئ. اخر دا ټول نعمتونه خو د الله تعالی دپاره دي. په اخر کې الله تعالی تر ټولو اهم خبره وکړه کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، چې دا د مځکې په سر چې څومره شیان دي دا به ټول فنا سي، خو صرف د الله تعالی ذات به باقي. په یو بل ځای کې الله تعالی وفرمایل ما عندکم ینفذ وما عند الله باق، چې الله تعالی په نسبت باندې تاسې ښه عملونه ورلګئ هغه به باقي پاته کیږي، الله ذات به باقي پاته کیږي. نور دا د دنیا په مځکه باندې په نظر راتلو ول هر شی به الله تعالی ختم. ځکه د انسان اصلي طاقت، اصلي دولت نیک عمل ده، نیک عمل ته توجه ورکړي. مخته صورت واقع ذکر راغو اذا وقعت الواقعه، لدی واقع لنوم جديدي صورت نوم کېښودلی سو. الله تعالی د قیامت احوال به دې کې بیان کړي دي چې زلزله به راشي، دا غرونه به ریزه ریزه شي. بیا الله تعالی صورت واقع کې درې ټولۍ بیان کړي دي، یو اصحاب یمین، یو اصحاب شمال، یو مقربین. اصحاب یمین هغه خلک چې عملنامه به په ښي لاس کې ورکړي هغه به جنتیان، اصحاب شمال هغه خلک چې عملنامه به په چپ لاس کې ورکړي هغه به دوغسیان. مقربین دا د جنتیانو اصحاب الیمین کې یو ټولۍ ده، خو د دوی عزت په نور هم زیات وي. الله تعالی دې وکړي چې موږ اصحاب یمین د یغو خلکو له ټولۍ چې الله تعالی موږ شمار کړي چې هغه عملنامه په ښي لاس کې ورکوي او په مقربینو د جم الله تعالی شمار کی. الله تعالی بیا د دې جنتیانو نعمتونه ذکر کړو، وتلی ممدود و ذل ممدود، چې د جنت بیرې به وي، ښایسته سوري به وي، میوې به وي، کیلې به وي، دا خو د جنتیانو دپاره دي. او مقربین خلک چې دي دغو ته خو بیا تر دوی هم ډېر غټ اعلی نعمتونه الله تعالی ورپه نصیب کوي. بیا الله تعالی د آفاقي دلایل، د اسمان دلایل ذکر کړو. ګوره باران راوروي، څوک یې راوروي؟ الله یې راوروي. شنې ونې چې اور څوک راباسي؟ الله یې جن راباسي. اولاد څوک درکوي؟ اوبه څوک پیدا کوي چې خوږې اوبه یې تاسې څښئ؟ دغو نعمتو ته وګورئ او د الله تعالی شکریه ادا کړئ، الله تعالی ومنئ. په یو مسله په دې صورت کې ذکر کړه د قرآن مجید باره کې لا یمسه الا المطهرون، چې قرآن مجید که یو سړی بیا اودسه یي، جنابت په حالت کې، یو ښځه جامع په حالت کې، ماهواري په حالت کې، حیض نفاس ورځي، هغه خلک قرآن مجید ته لاس نسي وروړی. ها که بیا اودسه یي نو په غلاف کې، په روماله کې پورته کولی سي، لاس وروړی سي. صورت حدید مخته ذکر شویه. الله تعالی په دې صورت کې وانزلنا الحدید، حدید ټکی راغلی ده. حدید وسپینه ته یایي ځکه د دې صورت نوم صورت حدید کېښودل سوی. الله تعالی په دې صورت کې ترغیب ورکړی ده د ایمان والو خلکو ته چې الله تعالی په لاره کې خرچ کوئ. بیا الله تعالی دا وفرمایل چې فتح مکه چې اول چې کوم خلک مسلمانان سوي دي هغه مسلمانان او د مکې د فتح کولو بعد ول مسلمانان آیا دا سره برابر دي؟ نه، هېڅکله نه سره برابر. هماغته چې کوم مسلمانان سوي دي د هغو فضیلت زیات، د نورو فضیلت لږ کم. په ټولو کې افضل بدریین دي، د بدر صحابه، بیا مهاجرین دي. دغسې فتح مکه چې مخته چا اسلام راوړی دی هغه ډېر زیات بهتره دي. بیا د یهودو او د نصاراو ذکر یې وکړو چې د هغو زړونه ډېر سخت دي. تاسې پام کوئ، زړونه ډېر مه سختوئ. د مؤمن شان دا ده چې زړه یې نرم وي. بیا د دنیا حقیقت الله تعالی په دې کې بیان اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینه وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. دا د دنیا حقیقت ده چې دا یو کیل سړی کم یې په کیل تماشه کې مشغوله وي، دورې دورې نه ګوري. بیا لږ لوی شي هغه بیا کیل تماشې سره دورې دورې ګوري، ژوند هم برابروي. بیا چې دی لږ لوی شي بیا
د خپل زینت فکر د ته هغسې چې موټر مې ښه وای، نور شیان مې ښه وای، مخته بیا فخر کې کبر کې ځواني یایي، بیا چې دی نور لوی شي بیا د ده نه کیل ته توجه وي، نه دورې دورې ګوري، بس په دغه کې سترګې ایسي، هیره شي زیاتې، مال مې زیات ده که نه ده، اولاد مې څومره ده، په دغه کې سترګې، دا د دنیا حقیقت ده. په اخر کې بیا جنت یا جهنم یې. نو لہذا جنت فکر وکړئ، جنت ته تیاری وکړئ. مخته الله تعالی په دې صورت کې د اوسپنې ذکر وکویه. الله تعالی په دې کې غټ حکمتونه فواید ایښي دي. غټ مقصد یې دا ده د جنگ دپاره، جهاد دپاره الله تعالی په دې کې فایدې ایښي دي. فیه بأس شدید، ایمان والو ته الله تعالی بیا په دې کې اجر ذکر کړی ده چې کوم اهل ایمان دي الله تعالی هغو ته اجر ورکوي. الله تعالی دې وکړي چې مکامله مسلمانان شو او په موږ کې د ایمان وال خلکو صفات پیدا شي.